کشته کې زندگی تیروله چاوته الکا وې کشته کې مړ نشي توجه شته اواز را لغی وې د کشته کې مړ نشي هغه د مخ آبا او اجداد پلارانو نیکونه په دې کشته کې ډوب شو وی پلار دې کشته به چلوله سمندر کې مړ شو وی ښا نیکه دې وی کشته به چلوله سمندر کې مړ شو الکه وی ته ډېر غټ کمکل نه توجه شته ډېر کمکل نه چې د دین نه اوري ګوره دا په مرګ د مرګ په زانګو کې زانګي او ته بیا هم د بل سره رزق طلب ککنه چې په کشته کې نو هغه ورله یو جواب ورکړ وی دا راته ووایه ته کور کې اوسېږي وی آو پلار دې کوم دی مړ شو وی کور کې مړ شو نیکه دې کوم دی مړ شو وی دغه کور کې مړ شو نو وی دا کور بدلی ورې نه توجه شته چې پلار دې دغه کور کې مړ شو او نیکه دې دغه کور کې مړ شو نو دا کور بدلی ورنه هغه د مرګ نه تېښته کوم دی ده نو زه کشتې څنګه بدله کړم دا پکې نشته قرآن کې الله فرمایي اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده الله وی قسم دې که ته اسمان تم ورسېږي هر څومره اخرې جمله ما وي اخرې جمله ویم بس دعا کوم د سلیمان علیه السلام زمانه کې به یو کس کېناسته او د هغه په مجلس کې به عزرائیل علیه السلام هم کېناسته وی عزرائیل علیہ السلام به مجلس کې کېناسته نو یو پیرا یو کس ته ډېر بد بدو کتل توجه غواړم ستاسو خیر دی لاسونه جیبونو کې او سوچ زما ماته مخې ته ګوري بس بندو نو د عزرائیل علیہ السلام یو کس ته ډېر بد بدو کتل نو مجلس نه پاسې د لاړ هغه پرېخته وه او د سلیمان علیہ السلام مجلس ته براته سلیمان علیہ السلام چې کله مجلس برخاصو نو د کم کس ته چې د پرښتې بد بد کتل انسانی شکل کې براتله مجلس کې بناستو وای سلیمان علیہ السلام ته دا کس وی حضرت دا څوک دا سړی ناشنا غوندې دا څوک ماته ډېر بد بد کتل هغه ورته ته خبر نه وای نه کنه وای دا خو ملک الموت د مرګ فرښته وه بس د باندې دا ویښته داسې ودرېدل حضرت دا خو د مرګ فرښته وه ماته ډېر قسم د یره مې وشو جي دا خبرې سره هسې تې نه زه یېرېدم دا سترګې ویرېدم ته هغه ټایم کې مې دا زړه د سینې نه بار روت حضرت ستا خو په تمام دنیا باندې بادشاهي ده حضرت دې اوا ته لږ حکم نه کې چې د شام جزیرو ته مې د دې ځای نه یوسي شام کې یو سمندر و د هغه سمندر په منځ کې یو اوږد ځای او جزیره وه هغه ځای ته مې یوسي حضرت ورته حکم وکړه بس سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ دا سړی یې په هوا کړ د شام هغه جزیرې ته یوړه زندګي تېرېده تاسو ته وایم محترمو زندگی تېرېده دا پرښته د مرګ چې په عزرائیل علیه السلام باندې یادېږي بیا د سلیمان علیه السلام مجلس کې کېناسته تپوس یې ترې وکړه وایي هلکه هغه بله ورځ دی یو کس ته ډېر بد بد کتل دا ولې توجه شته بله ورځ دی یو کس ته ډېر بد بد کتل دا ولې دی کتل هغه وایي حضرت عجیبه غوندې شان وی څنګه وی الله ماته د ده د روح د قبض کېدو امر 2 ساعته پس د شام په جزیرو کې کړو نو ما سوچونه کول چې دی دلته څه کوي خو ما ته خو د الله امر نو ما به د شام جزیرو ته ځان رسو وایي چې د شام جزیرې ته مې ځان ورسو مې کتل قسم د الله دې هلته را رسولو بس روح مې ترېنه قبض که ولاړم محترم روح مې ترېنه قبض که د مرګ نه تښتېده د شام جزیرو ته محترمو الله یې مرګ هلته مقرر کړی ما وی دې مرګ له هلته منډې وی محترمو کوم ځای کې چې د مرګ مقرر دا نشته جي چې جومات ته به لړ شمه جومات کې به د جوماتونو مراکزو نه بهترین ځایونه نشته الله وی زما کورونه دې خو دې نه پرېږدم محترمو روح به درنه قبض کوم او تاسو ته وایم اخرې جمله دنیا چې هر څومره مزه ده دا ګوره مرګ بې مزې کړې ده محترمو یاد ساته یاد د دنیا چې هر څومره مزه ده دا مرګ بې مزې کړې ده هر څومره خواهشات چې دي پوره کېدو واده نه دي الله وایي که پوره کېږي دا به ستا د قبر او د کندې په خوره باندې پوره کېږي چې یو موټی خوره ستا په بدن باندې وغورځېږي خواهشاتو باندې به د کر خراخ کم الله وایي
د هغې نه مخکې ما سره صلح وکړې. رمضان المبارک غوندې مقدسه میاشت تېره شوه، دی کې الله زموږ نه ډېر د عبادتو توفیق را نصیب کړ، ډېر عبادت هم وکړه. الحمدلله ووایه الحمدلله. الله دې زموږ دا تمام عبادات خپل دربار عالیه کې قبول و منظور کړي. آمین ووایه. او الله دې آینده په موږ باندې داسې رمضان المبارک بار بار راولي. آمین ووایه. آمین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله ما چې سوي دی وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول و منظور کړي. الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. الله ته ویلي دي چې مؤمن د وړوکي اختر پر ورځ باندې جمعات تراشي او د جمعات نه کور ته ځي داسې پاک کم لکه ماشوم چې د مور د ګېډې نه پاک پیدا شي. خدایه داسې د ګناهونو نه پاک که. آمین ووایه. خدای آینده را باندې بار بار رمضان داسې خدای مقدسه میاشت بار بار راولي. الله د هر قسم آفات و بلیات و اتفاقي حوادثو تاڼو قچرو هسپتالونو حرامو دوکې د مؤمن غیبت دروغونه خدای وساتي. الله د حلال او د اسماني رزق انتظام هم خدای وکړي. د چا که کاروبارونه نی خدای حلال کاروبار انتظام وکړي. الله که د چا کورونه نی خدای خپل کورونه ورنصیب کړي. الله د چا که بیبیانې نی صالحه او پاکي بیبیانې ورنصیب کړي. الله د هر قسم آفات و بلیات او اتفاقي حوادثونه هم وساتي. څوک که بیماران کورونو کې په دا مجلس کې اسپتالونو کې خدای شفای کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي. الله که څوک قرضداري کلګه قرض یو کډيري الله قرض یو عذاب دی. الله تمام امت محمدیه د قرضونو نه اوساته. که په دا مجلس کې څوک یو قرضونه پی خدای قرضونو نه اوساته، قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې. الله یو پاک او طیبه کلمه چې کوم ټیم کې زما د بدن نه روح اوزي خدای په دغه وخت کې دا پاک کلمه زما په دې جبه جاری او ساري کې شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.